جی د ازبان میډیا پینلګانو کتونکو اوریدونکو باجوړ کې موجود یم او زموږ سره د پښتنو د سیمې د پښتنو د سرتاج او یو داسې دروند نوموړی اواز یو دروند شاعر چې د پښتونخوا په سیمه کې په پاکستان کې په ټول افغانستان کې چې څومره د پښتنو سیمه ده نو هلته به داسې سوچونه داسې ماشوم باندې داسې غټ باندې داسې به وړي کوي چې هغه به دا ځوان نه پېژني. زما سره چې کوم ناست دی منیر جان منیر بولېری تاسو ډېر ښه پېژنئ او د څه قسم تعارف محتاج نه دی چې زه تعارف وکړم. نن راغلی دی باجوړ ته نو باجوړ ته د څه لپاره راغلی دی څنګه راچکر شو او دا یې د اولنی ځل دی مخکې راغلی دی که نه دی نو ورتونه راوستل فستیلوني شي نو هرکلی مې ته او باجوړ ته په راتګ ته هرکلی ولري. باجوړ ته څنګه راغلی څنګه پلان دلته راغلی؟ باجوړ ته یاره نثارباز به راغلم او کمپین خدای په خپله کوي ولې چې بلا ټول خلک یې د دې ځای بچی پېژني او بلا خلک ورسره مینه لري نو زه به څه یم چې دله کمپین وکړم خو بیا خپل وس مې وکړو د سره وګرځېدم دغه مې وس ووغلې ودان عثمان خیل هغه شعر دی چې دا وس مې او دا مې له کاروانه سره وکړو د خپل سالار نیلي له مې چابک راوړی دا سیمه به څوک نه پېژني دا څنګه کېدی چې دې سیمې د ودان په شان ملک راوړی نو بس د خپل وس مې ورغلم واپس وګرځم. صحیح او باجوړ کې وګرځېدې باجوړ په بازارونو کې وګرځېدې زموږ د باجوړ خلکو ته څنګه ولګېدې؟ باجوړ خلک خو زه ډېر د مخکې نه پېژنم چېرته چې مين لیدلي یا که دلته کې راغلی یم ډېره بلا مینه یې راکړې ده او به زموږ د غرونو خلک دی د مینې خلک دی د ژوند خلک دی الله دې راضي کړي. باجوړ ته راغلي نو د امن خبره مو وکړه د امن په حوالې سره یا د نثارباز حوالې سره ژوندی شعر هم په دې ذهن کې راځي ویلی کړي یاره شعرونه خو زموږ اکثر ټول د امن دي خو دغه شعرونه به ووایم چې د امن نه په حواله خو نه وي البته زما په خپله خوښ دی نو دغه شعرونه به درته ووایم چې راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دي رامخکې شئ د چا په سرونو کې چښکر دي د پېښې نه د چا خبره تېښته چېرته کېږي زه غر یم که دا ځینې خلک ځناور دي چې ماتې کوي هغه مرغۍ سرې مخوکې ګرځي د چتې څه مخوکه ده د چتې څه وزر دي دا ټول خلک په ما منافقت زده کول غواړي دا ټول خلک زما نه په رښتیا ومرول. د باجوړ مطلب مخکې تاسو ګرځېدلي د باجوړ د نور علاقه څنګه را د دې ښکلا د دې ښایست د دې د چکر ځایونه تاسو ګرځېدلي په دغه لاره کې څومره بس ما خو درته وویل چې د پښتنو ټولې علاقې د ژوند علاقې دي اکثر غریزې علاقې دي باجوړ ښکلی ځای دی خو که امن پکې او امن پکې راشي دا خلک په خوشحاله شي د بار نه د خلک راشي زما په خیال چې ډېر د چکر ځای دی او ساه پکې د صحیح ازاده صحیح زمونږ د باجوړ ګڼ شمېر خلک به تا اوري او دغه را روان دي څنګه نو تاسو چې نثارباز د راغلي هغه ستاسو ملګری دی ستاسو دوستانه ده مخکې هم تاسو زه راغلي زموږ چې کوم خلک تاسو اوري هغو ته څه پیغام ورکوئ د څه نه والي تر روان بس پیغام خو د دغه ورکوم چې څوک ستاسو د مسایلو نه خبر دي ستاسو د وسایلو نه خبر دي څوک د امن غږ کوي تاسو ته هماغه سړی کامیاب دی چې ستاسو په کار راځي دې ولس ته نور دې سم ضرورت نشته دا ولس امن غواړي دوی بیا هر ځای کې ژوند کولی چې چېرته چې امن وي دغه سهولتونه به هم دوی ځان له را پیدا کړي او روزګارونه به هم دوی ځان له کړي خو دوی ته امن میلاو شي او تعلیم ورته میلاو شي نو پکار ده چې دغه خلک دغه ولس خپل خلک وپېژني چې څوک د دې غږ پورته کوي څوک د دې خبره کوي مطلب خپله تران دې وپېژني.